ډیر مداسې کتلې دي پیرانو په جامو چې ملګانو په جامو چې خپله غټه غټه نارې وایي غټه غټه جبې اغوندي که چا نام د واخیسته بیا تا جای نسته خو چې نن اندروني ته وګورې نن د اندروني اندازه یې واخلې بیا پیسو بغیر یو لفظ نه ادا کوي بیا چې پیسې نه ورکوي بیا ملګان تقریر نه کوي بیا تقریر ته نه تراجي افسوس خبره دا ده چې ته خو بل ته مسئلې کوې قرآن ته بیانې حدیث بیانې شریعت بیانې آیا تا په زړه چې دا حقیقت ستا دا نور او دا تجلی تا په زړه چې ستا تو خو پیسو پر لګیا یې تو خو جبو پر لګیا یې نو عزتمند دا ډېره خطرناکه مسله ده نن سبا هر داسې فتنو دور ده چې ملاتوب په جامو چې ملاتوب په پټکو چې مسلمان ته دوکې ورکړی کېږي نن د پیری په جامې چې دوکې ورکړی کېږي یاد وساتو چې قرآن او تفسیر دا لیکلی دی چې حقیقت شریعت بغیر باطل ده او شریعت حقیقت بغیر بیکار ده دا دو سرک لازم او ملزوم دی تل منج کوا ته او دس کوا ته دې پیرې ته دې ډېر ښکراورې خو چې تا زړه صفا نه چې تا زړه دغه بغض او کینې او دنیا لالچ نه ډکي ته دې بیا ملایکه نه بیا څه ده ته دې بیا پیرې که نه بیا څه ده شریعت بغیر د حقیقت نه دا بیکار ده اول به د خپل زړه صفا کیا الله رضا پربا خپل جان وقف کیا بیا به لمونځ فایده درکوي بیا به روزه فایده درکوي او بیا چې بل ته مسلې کې بیا به هغه فایده درکوي ورنه شریعت بغیر حقیقت نظر راتلای او حقیقت بغیر شریعت نظر راتلای الله کریم دې موږ ټولو مسلمانو ته حقیقت شریعت او طریقت درې سره شیان ور نصیب کی او الله پاک دې دا موږ زړونه دا بغض او دا کینه چې نن ټول کائنات چې ټول دنیا چې غټ بغاوت جوړ کړای دا غټ فساد غټ مصیبت د غزرنه جوړ دا چې دا مصیبت ته سمي دا دی واړه سم ده که چیرې په دغ باندې دی د حسد پر دی وي د کینې پر دی وي د بغض پر دی وي بیا دی وانه سمېږي بیا به هسې ټنډې سولیا بیا به هسې چې کومه ده یو بل پسې پرېږي خو الله پاک دې موږ ته درې سرک شیان ور نصیب کی او الله کریم دې موږ زړونه هر قسم بغض کینه تکبر لالچ دا الله پاک دې موږ صفا کی واخر دعوایا ان الحمد لله رب العالمین.